پہلے پکور کې یو ټیم یو هم اوس په هر جیب کې ټیم دي سپین ګیري ځوان بوډا مشر کشر لوڼه بچیانې ټول په غم اخته شو. اکثر د دې د وجې نه زموږ په معاشره کې ډېر بېګاډ راغلی. د کوم څیز چې ذکر ډېر زیات کېږي د هغې اهمیت په زړه کې ډېر وي. نن موږ او تاسو د ګوګل نه د دې نه دین زده کوو، دې ته پاتې شو. د فیسبوک نه دین زده کوو، وایي موږ په فیسبوک کې نه دي کتلي. د فیسبوک قرآن او حدیث ته صحابو نه پاتې شوی دی. د فیسبوک هیډ آفیس چې دا په امریکا کې دی، ستاسو د ټویټر دا په امریکا کې دی. زمونږ به دا څونه د سوشل میډیا سرکل دی د دې ټول هیډ آفیس غیرو سره په لاس کې دي. مونږ د هغې نه دین زده کوو، هغې خو ټیک وایي او مونږ نن د مسلمان په مسلمان اعتبار نشته، لیکن د غیر د خولې نه وتې په هغې باندې ښه ډېر زیات یقین دی. یاره وایي انګریزانو ویلي ټیک پې ویلي. نن د الله رسول چې څه مونږ ته ویلي هغه په جنګي ماله کې په کتابونو کې دي، یونیورسټي بک ایجنسي کې دي، او په یونیورسټۍ کې اسلامک سینټر کې ښه ډېر کتابونو کې دین دی. بدقسمتي دا ده نن دین زمونږ او ستاسو په ژوند کې نشته. بظاهر مونږ او تاسو هندوستان کې اوس د هندوانو اجتماع وشوه 3 ورځې، وړه یو ورکوټې هلک 10 لکه خلک 3 ورځې په هغه اجتماع کې 10 لکه خلک 3 ورځې په ډېر خلک راټېلېدل، ډېر خلک راتلل. د کامیابۍ نښه ده. نو غیرو سره د سیکانو سالانه په دغه کې په لکونو خلک راځي. دا اصل نه ده. زمونږ په شیخ آباد کې یو بچی زنانه وه، مور بیبي وه، روزانه به راتله ای بچیه دعا راته وکړئ چې ما الله عمرې ته بوځي. چې کله هغه مړه شوه بچو یې 3 غویان راوسته، 3 په ژوند یې عمرې ته نه بوتله، وروستو یې ورپسې بیا غویان لالول. نن زموږ او ستاسو بدبختي دا ده چې په کور کې را سره مور پلاري قدر یې نه وي. هغه زوی جیب ته هر وخت ګوري، بوډا شي د زوی د لاسه غریب خبره نشي کولی. زمونږ د مور پلار نن زمونږ او ستاسو د وجې نه چې بوډاګان دي د خولې نه خبره نشي راوښې، وایي زوی به مې خفه شي. د کوم مور پلار چې د زوی د لاسه په عذاب وي، او د زوی د لاسه د داسې زامنو په ژوند کې به سکون نه وي. چا چې د مور خدمت وکړو نو د مور په قدمونو کې جنت دی. نو د جنت مراد دا دی چې دا قبر نه دی، دا به ولا الله جنت دی. چا چې د مور خدمت وکړو او چا چې د پلار خدمت وکړو دنیا او آخرت په الله دنه ورکړي. نن بدبختي دا ده دعاګانو پسې خلکو پسې ګرځو. په کور کې را سره د دعاګانو غټې غټې خزانې هغې ته کلم نه وایو. مشر رور د پلار په ځای، مشره خور دا د مور په ځای، مشر تره دا نه چې مشر یا د پلار په ځای. نن موږ او تاسو په خپلو رشتو کې وګورو، زمونږ د اخلاقو کې اسلام شته نشته. په وریځه کې الله دی او په اسمان کې دی او په چیلۍ کې دی او په روټۍ کې دی او په دې کې دی. نن په اخلاقو کې الله نشته. د هغې اصل وجه دا ده مونږ غریبانانو ډېر غربت سره دی. امین جان الله تاسو ټولو ته پته ده پوه شئ چې واړو با مشکله بچا کره چرګ پخېدو. نن د چرګانو 20 یار دي، نن د فروټو د هر څه خلک زیات شو، الله رزق هم ډېر زیات کو. خو بدبختي دا ده پخواني خلکو سره غریبي وه، اعمالو ورسره، ژبه ورسره، اخلاقو ورسره، د مشرانو قدر و. مشرانو نه به دونه یېرېدل خلک جوخ په نه شو ورتلی. بدبختي نن دا ده نن کشران مشران شو، پلار ناست دي زوی کړه تکړه کوي. پلار به وایي زوی مې نه مني، زوی دله به نه مني، زوی 2 روپۍ ګټي، زوی به فیصلې کوي، زوی به اوس فیصلې کوي. او پلار به څه وایي غریب یاره کور کې راته مساله جوړه ده. نن بچو له داسې دلګان جوړ شوي دي. بچي د ښځو وخت ته ناست دي، وایي ښځه مې دا وایي او ښځه مې دا وایي. دا ښځه یې په شړکو لګي. کم کور کې چې مور پلار خپئ، مور پلار خپئ، دا ښځې دا مطلب نه دی چې ښځې به پیدا شي. خو موږ دا وایو چې بھائی د هغې خپل حیثیت دی او د مور پلار خپل حیثیت دی. د مور پلار خپل حیثیت دی. د الله محبوب صلی الله علیه وسلم د حج سفر باندې روان دی، کفر د مور قبر له ورځي او څه کوي ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه ته بار راکاږي او څه وایي ای مورې کاش ته ژوندی وې او زه مسجد نبی کې په مصلی ولاړ وې او تا اواز کولې احمد او ما موز ماتولې او تاله مې در منډه کولې.
اے مورې نن ته چرته نن د مور قدر اله راشي چې کله داسې خخه کو په ژوند نه راځي په ژوند خو راباندې بوجي مور چرته بوزو سکندر ډاکټر له لاړ شه دا 100 روپۍ والا او خپل هم په لاس ډډې رو رارمۍ ته او نارپیس ته منډې وو وایي مړ نه شم خپل علاجونه د لوی لوی ځایونو کوو مور پلار له خپل پاتې شوي څیزونه ورکوو پلار له خپل زوړ واسکټ ورکوو پلار له خپلې زړې ټوپۍ او جامې ورکوو دا جد دی اسلام دا وایي کوم پلار خپل ځان له نوي څیزونه نه اخېسته تا له به یې راوړل نن ستا پلار ضعیف شو ته څه کې پلار له زاړه څیزونه ورکوې دا واله وایي دا ما نه پاتې شو ته استعمال د داسې اولاد په ژوند کې به سکون نه وي تاسو ته زه د ایران توران کیسې نه کوم ابراهیم علیه السلام دا ویلي او موسی علیه السلام خو بس د خپله شیشه کې لږ وګورئ چې نن مونږ څه یو د دې مطلب دا نه چې زه تاسو نه جدا یم خو مونږ او تاسو ټول دې وخت کې یو داسې معاشره کې یو داسې حالاتو کې راګیر یو د دې واحد حل چې دی دا دین دی بل مونږ سره بله لار نشته پنډت لال نهرو یو لنګ به والو یو څادر به ورسره چا ورته وویل ستا جامې نشته هندوستان کې کپړې نشته که څه نشته وایي نه عمر فاروق رضی الله عنه به یو لنګ والو یو به ورسره څادر یو لنګ او یو څادر جاپانیانو باندې چې امریکې بم لړکو هغې څه وویل پته ته هغې ویل د دې بم د دې مضر اثرات نه به څنګه خلاصېږو خپل مشران یې کېناسته دا فیصله وکړه ویل مونږ په جاپان کې د عمر نظام راولو مونږ به دې حالاتو نه بچو نن په جاپان کې په دې 3 میاشتو کې دا نن 4مه میاشت 5مه شروع شوې ده تاسو وګورئ په دې د 1 جنوري نه واله تر روژې پورې 2,40,000 جاپانیان مسلمان هغې مونږ نه تپوس کړ یو جاپاني ته مونږ ویل بیک بایټینګ جایز نه دی دا غیبت جایز نه دی وایي دا تاسو لادام کوئ مسلمان لا دې ته مزګار دی خلکو پسې به خبرې کوي مال مونږه یزید اوسه پورې پرې نه خو 14,500 کاله وشو روزانه م یزید راټینګ کړی یزید داسې او دا داسې مال مونږ خو د تاریخ د تاویلو ماویلو نه وتي نه مونږ خو اوده پاتې شو د مړزان چرګان جنګولو له پاتې شو مسلمان لیډرانو دنیا کې اته ملکونو سره اټم بم دی په دې کې 15 ملکونه اټم بم مسلمانانو جوړ کړي دي مسلمان ژوند د امن ژوند د سکون ژوند نن مسلمان د نشې ژوند نن مسلمان د الپرازولام نوم دی نن مسلمان د شپې خوب نه ورځي تر څو پورې چې ګولۍ نه اچوي مسلمان د سلامتۍ نوم دی مسلمان د امن نوم دی نن تاسو په انټرنیشنل ایرپورټ ورشي پاکستاني پاسپورټ ورته وښایي چې درته حال وګورئ جامې څه چې هر څه نه وباسي دا وجه څه ده د دې اصل وجه دا ده مونږ د خپلو مشرانو د ژوند نه لرې شو کلاس 4 ته وې پیپ ته ولې پټ کو هغه وایي کولر بابو وړی دی کولر ته وې هغه بابو ته وې کولر دی ولې وړی هغه وایي سپارډنټ چې کوم دی فریج وړی دی نو که ما کولر یوړو څه چالو شو هغه ته وې چې تا فریج ولې وړی دی وایي بابا سیکشن افسر دلته نه اے سی یوړو نو که ما څه وشو څه چالو شو نو داسې چې ورپسې ځې سیکټري ته وې دا ولې وایي چې سیفټي داسې وکړه وزیر اعلی وایي پرایم منسټر هر څه وخوړه نو که ما وخوړه دقه د مسلمان دی ته پاتې نو بیا وایي مونږ باندې دا مسلط شو دا مسلط شکر وباسئ ما ته چا روژه کې ویل ترګي کې زلزله راغلې ده چتونه را پرېوته ما ویل صرف ژوند نه روح وتل مرګ نه دی نن ضمیرونه مړه دي نن مسلمان ژوندی دی دننه مړه دی یا دې چت را پریوځي یا دې نه را پریوځي نن مونږ مړه یو زمونږ د مشرانو ژبه وه زمونږ میندې خویندې دا چې کومه مور بیبي سره زمونږ د نیا بیبي سره راغلي وو زمونږ نیکه دې خدای پاک وبخي دومره د مزاج د تیزو چې تاسو سوچ هم نشئ کولی او څوک چې د داسې مزاج سړي سره وخت تیر کړي د هغې مطلب دا نه دی چې کردار نه خراب و بس مزاج و د بعضې مزاجو کې شدت وي د هغه مزاج کې داسې و بیا د داسې سړي خدمت کول د دې دنیا کې د جنت بشارت نن که مونږ داسې یو نو زمونږ د ښځو هم دونه ژبې دي دومره ژبې دي دا ولې سړي د سړي بچي پاتې نه شو نو ښځې هم د سړي لوڼه پاتې نه شي نن مونږ سره دا تپړي دي نو زمونږ ښځو سره هم دي نن مونږ تاسو په یو لانجه اورېدلي د دې واحد حل چې دی د حضور علیه السلام سنت مبارک
د دې رنګ روډ دننه 120 سنټرې دي د آیسو خلکو دا پرایویټ واړه سیټ اپ شروع کړي دي. کم سیټ اپ ته چې لاړ شي 150 کسان آیسو والا پکې پراته دي. د 9 کالو نه والا ماشوم دې روزه کې یو آی سنټر ته لاړم، په هغې کې د 9 کالو نه والا 9 کاله ماشوم د 11 سال ماشوم په نشه راوړېدلې. کم کور ته چې حرام راځي د بجلی غلا ته غلا نه وي، پوه شئ، په ګوړه کې ملاوټ، په مسالو کې ملاوټ، زمونږ استاسو په ژوند کې ملاوټ، هر څه دا ټول حرام دي. کم یو څیز خپل د دکاندار خپل عیب چانه پټ کی، یو شی 2 نمبر دی او هغه په 1 نمبر خرج کی، تر څو پورې چې هغه استعمالیږي دې سړي ته په کور کې په د باندې لعنت وري. امام اعظم رحمت الله علیه دا هغه یو سړي په دکان کې کار کولو، صادر کې سوره هغه خرج کو. امام اعظم رحمت الله علیه ماښام راغو، تپوس یې وکړه صادر څه شو؟ ویا خو ما خرج کو 100 پیسې وي 400 روپۍ به ما، ویا خو هغې کې خو عیب و، تا ورته عیب ویلي وي، ما نه هیر شو. امام اعظم رحمت الله علیه بله ورځ سهار نه واله ماښامه پورې سفر کوي، سړی یو کلي کې رانیسي او ورته وایي دا صادر ماله راکه، وایي دا خو ما کوفه کې اغوستې، وایي هر څه چې دي دې صادر کې دا سوری دی، یا پیسې واپس واله دونه یا ماله دا صادر واپس راک. هغه والا پیسې واپس کی، بیا ورته وایي وایي دا راته ووایه ستاسو په کوفه کې یو ډېر لوی عالم دین دی، نوم یې نعمان دی، دا دی، وایي هغه زه یم. ښه وایي دا دی عمل دی زیله را رسولې، نن مونږ ته کورونه ښه ډېر دي را سره، وایي کورونو ته مه راځه، د کورونو حال هم مه ګوره، او جوماتونه ګیري او هر څه ښه ډېر راغه، خو کورونو اخلاقو ته مه راځه. کورونو کې هم دین نشته، نکریزې همغسې، جنجونه همغسې دي، شادي حال همغسې دي، دا ټول څیزونه دا رسمونه د هندوانو د سیکانو دي، دا د مسلمانانو نه دي. بس په یو لانجه سره راوړېدلي وو. د بچونو واده لیټ کول څنګه چې دی جسم ته د روټۍ ضرورت دی، دقسې د بالغ سړي له د نکاح ضرورت دی. فرمایي روټۍ والا پیله به ورکوي، بالغ کس له پیله نکاح ورکوي. نن مصیبت دا دی، رواجونو د مشرانو غلطو فیصلو مونږ دې ځای له راوستو. نکاح دومره اسانه ده چې څوک سوچ هم نشي کولی، خو بای مونږ همدقسې اوده پراته یو، تنخواه راغه 3 تاریخ دی، سودا مې راوړه، بیلونه مې جمع که، بس بای بچو له 3G 4G 5G ورکول مقصد نه دی، لوی سکولونو کې داخلول مقصد نه دی، بچو له شعور ورکول مقصد. هر سړی وایي زه بچو له څه ورکم؟ ښه تعلیم ورکم. بای ښه تعلیم خو ورکې، خو د هغې نه پیره ښه اخلاق هم بله ورکړي. عمده پلار وایي دې رحمان بابا دیره کې یو بابا خخولو، په لا هارډ اټیک ورته شوی، په لاس یې رولیکس ګړۍ وه، مونږ داسې قبر ته کوزولو، بچي راته څه وایي شاه صاحب حاجي صاحب ته چې هارډ اټیک شوی او په لاس یې د رولیکس ګړۍ وه، په جیب کې پیسې وي، نو مال خو دې دی بې خو د دې څه مطلب دی؟ وایي چې جرګه کوو چې بیا تا ته یاد وي چې ته ووایې چې رولیکس ګړۍ چا اخیستې. دې بچو له مونږ حرام ګټو او والله کا په کور او په جایدادونو به هم جګړې. نن خواږه رونه د دې دولت او دغه د لاسه نن بېل، د ښځو د لاسه وخت کې دا تیلې وی 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 سکرونه یو بل نه خپه، هسې بیس څوک چې رشتې ماتوي د الله د رحمت نه به لري. بای کشرانو له پکار دي د مشرانو عزت کوي، او مشرانو لم درخواست دی، زاری مینت کوم چې مشر لم د شفقت لاس پکار دی. بای دا زمارونه دي، غلطیانې کشرانو نه کېږي، مشرانو سره معاف کول خوند کوي، مینه کول خوند کوي. وای شئ پردو خلکو له خو ښه غاړې ورکوو، داسې بس وروره ځان هم ابوبکر او عمر جوړ کړي، او چې خپله رونه راشي تندې هم راچولي. بای د ټولو نه زیات مستحق خپل خپلوان دي، خپل رونه دي، د خپل کور خلک چې د دې دپاره موږ شفیق شو. صحابه د کور خلکو دپاره نرم وو، صحابه خپل منځ کې نرم وو، بارو له سخت وو. نن موږ بار هغه یو اخلاقو نومونو سره لقبونه نه راټولېږي، لیکن چې خپلو رشته دارو له شو، خپلو رونو ته شو، روره تندیم راچولي، په نه څه خبره خفه، په نه په وړو خبرو باندې. او خبرې صحیح ښځه وایي ستا ورور دا وکړه او ستا ورور دا وکړه او ستا د ورور بچي دا وکړه او ستا او د هغه ښځه هغه له غوږ ډکوي، او دواړه یو بل سره کیني نه په کال کې چې خبره سپینه کړو چې څه ده. خو د ښځو خبرو د لاسه زمونږ کورونه بې اتفاقه شو. د هغې غټ وجه دا ده سړو کې دین نشته نو ښځو کې دین نشته. نو بای اوس دا نیت وکړئ چې بچي به سکولونو ته لیږو خو مدرسې ته به یې لیږو به که نه انشاءالله. بل اخري درخواست
تبلیغ کې څه وخت ولګوئ، څلور میاشتې ولګوئ، خپل بچي ولېږئ، دا ځوانان ولېږئ په توره ګیرې چې دین زده کړي، چې بوډاوالي شي لسو ته پړس وی بیا وروره بیت الله شریف ته ولیږو. یو بابا را سره طواف کولو ما ته وایي د کوم ځای یم؟ زه د پاکستان، وایي زه د افغانستان یم. وایي دا طواف به کله ودرېږي؟ مې ولې؟ وایي د سهار نه تاویږم چې دا به کله ختمېږي. اوس حج لی رالیږلی او دا ورته پته نشته چې هلته به څه کوو. دا وجه څه د دین یې نه دی زده کړی. بھائی ځوانۍ کې دین زده کوي، د دین دپاره عمر نشته. فلسطین د فلسطینیانو نه دا بیت المقدس ولې اغستی؟ تاریخ لیکي چې د فلسطین ټول خلک حافظانو. کله چې دی کاروبار ته لاس واچولو او د دې حفظ 15% پاتې شو، الله ته بیت المقدس واخیست. اوس هغوی څه چل کوي؟ شپږ ګنټې دکان له ورکوي، 3 ګنټې هغوی مدرسې له ورکوي. هر یو کس یا 2 میاشتو کې قرآن یادوي. یو میاشت کې د هغوی ښځو قرآن یاد کو په فلسطین کې. اوس بیا هغوی قرآن ته لاس واچولو. دا ځل بیت المقدس په رمضان کې دونه ډکو چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. کله دا دین به مونږ اوچتوي، دنیا هم نشي اوچتولی. مغربي تهذیب قرآن هر څه واخیسته. که مونږ تاسو دا وایو چې بچي به بار ولیږو او مونږ به مالداره شو، نو بیا بچی چې بار څونه ګناه کوي که نه ذمهوار به یې مونږ او تاسو یو. چې دلته مونږ د ګناه نه خلاصېږو، بار به ترې څه خلاص شو. دا رزق بار ملکونو کې نه دی. مسلمان به دین دپاره بار تلو، نن مسلمان دنیا ګټلو دپاره ذلیله کېږي. زما یو ساړنډو په انګلینډ کې دی، وایي تبلیغ والا راغه، ما سره یو انګریز ولاړو همسایه، وایي ما ته یې ویل چې دیم جومات ته راوله، وایي په اشاره پوه شو. وایي هغه ودرېدو، تبلیغیان یې لاس نه ونیول، ویل چې په دې علاقه کې دا څونه کورونه دي، ویل دا ټول د پاکستانیانو دي. چې تاسو دونه کامیاب خلک یې، ستاسو دین دونه کامیاب دی، زموږ ملک ته ولې راځئ؟ پهله خو خپله دین زده کړئ، بیا مونږ له راځئ. نن مونږ وایو کافرو له لاړ شئ، نو دا مونږ مسلمانان یو څه؟ مونږ کې ایمان چېرته پاتې دی؟ وایي چې ګیره سپینه شي او یو سړی حیا نه کوي، چې ګیره سپینه شي او د کې حیا نه وي د سترګو، بغیر ایمانه به دنیا نه ځي. ښه غټې جنازې مقصد نه دی. ښه وشوئ، تاریخ کې ډېر لوی خلک تیر شوي، د هغې جنازو کې څوک هم نه وو، خو هغه لوی خلک پوه شئ. نن مونږ وایي د هغه جنازه ډېره زیاته غټه وه. دا مشران خوسې به الله بخلي، مړه د دې په ژوند کې خو جهالت ونه غر خو دا نوې مونږ نسل یو. فیسبوک لاندې بره مولانا طارق جمیل صاحب لاندې ویډیوګانې ډانسونه روره لږه خوا دې خو وګورو، څوک نشته بیا وګوره، وایي توبه به وباسو. د په دې نیت ګناه کول چې توبه به وباسم، چا سره مهلت دی؟ یو هلک پلار ته هارډ اټیک وشو، مړ شو په RMI کې. ما ته ټلیفون وکړو، موبایل یې زما لاس کې دی. ملبیا وایي موبایل مې کولاو کړو، ټول انګلیش فلمونه دي پکې، او زما پلار فلم کتو، په دې حالت کې ورته هارډ اټیک وشو. دا به څه کېږي؟ دا نن مسلمان پاتې شو. بھائی نو تاسو ته مې ټول نیت وکړئ، دا لوڼه به مدرسو ته لیږو، سکول ته هم لیږئ، مدرسو ته هم لیږو به که نه انشاءالله، او په خپله به هم ځو. او بل د آخري گزارش، د چا مور پلار ژوندي دي، په ژوند یې خدمت کوئ. ها په خیراتونو یې مه درانوئ، خدای او رسول ته وګورئ، په خیراتونو یې مه درانوئ. د هغې سره لږ روزانه کښېنئ، د مور سره بیا هم خلک کښېني، د پلار سره څوک نه کښېني. پلار د مور د پلار نه داسې ظالم جوړ کړی، دا بچي ته داسې یرولي، بس دا پلار نه دا فرعون دي. خلکو ذهن کې راځي که دا پلار نه چې بس ورځو مړ کوي به پلار سره هسې کښېني. بابا ورځ څنګه وه؟ د پلار مزاج ته ګوري، په څه خوشحالېږي. وایي که ستا مور پلار په کمره کې او تا ور وټکولو او هغه ووایي چې مه راځه، شریعت کې اجازت نشته د پلار، بغیر اجازته به د پلار کمرې ته نه ځي. نه مونږ ته خو پلاره ډوله څه ښکاري نه. مونږ نن پلارانو ته څه وایو او بیا وروستو څه وایو؟ زما پلار ډېر لوی سړی و. بھائی په ژوند باندې خدمت وکړئ، په ژوند که الله راضي کول غواړئ. وایي چا چې مور پلار راضي که، د نه الله هم راضي شو، د هغه رسول هم راضي شو. نن عمرې ښه ډېرې کوو او مور پلار رانه خفئ مشران. نو دلته څونه چې دا ناست دي، بھائی لاول خو دا نیت وکړئ که مونږ خپل منځ کې خفه یو، نو دا رونه به روغه کوو. رشته داران خپل منځ کې خفه یي، الله دپاره روغ یې وکړئ. وایي د الله د عرش د لاندې یو د رحمت یو رسۍ ده. الله رب العزت فرمایي من قطعنی قطعه الله، چا چې رشتې ماتولې نه یې مات کوي، زما رحمت نه لري. نو دا رشتې به نه ماتو. بھائی په وړو خبرو به زړه کې بغضونه نه ساتو، ورونو سره محبت کول پکار دی. دا د ادیرې ته چې راغلي
وی کامیاب سړی هغه دی چې د درې نه عبرت واخلي. دلته به موږ او تاسو هم راځو خو چې کم از کم دا شکل خو د الله د رسول په شان دی که نه، که قبر کې لږ مخامخ شو نو دا خو به وایو چې دا زمونږ د الله پیغمبر دی. نو که مخونه هم د انګریزانو په شانتي دي، ژوندونه ودونه هر څه د انګریز. اوس نکریزې په اسلام کې نشته، دا د هندوانو رسم دی. جنج پکې نشته، دا اوسنۍ ولیمې هم پکې نشته. دا چې کومې اوس موږ شادیالو کې ولیمې کوو که نه، دا پکې نشته. پرده فرض ده، واده باندې روټۍ ورکول دا سنت دی. په 11 نکاحګانو کې یو چیلۍ حلاله کړې وه، نور هېڅ هم نه دي کړي. نن موږ د ولیمې په نوم نمود او نمایش شروع کړی دی او بیا ښځو کې ټول سړي ګرځي. دا پرده فرض ده، اړوله دا ولیمه ورکوئ، اړوله ورکوئ، دا پکې شته نه. د لور په واده باندې روټۍ ورکول چا نه هم ثابت نه دي، د دې هېڅ اجازت نشته. په کوم واده کې چې ټیپ لګېدلی، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه دور کې حسن بصري او لوی لوی اکابرو به خلک ګرځول چې چا دا دف نوم، دا خلک چې وایي موسیقي د روح غذا ده او غذا ده، دا غذا میزه نه، دا طبیعي ده. نو هغوی به ګرځول، هغه نکاحګانو ته به هغه خلک نه تله. نو تاسو ته هم وایي دا رواجونه به ختمو، نو ژوند به م اسان شي. ختمو به که نه انشاءالله، خو دا کور کې نه زده کېږي. دې دپاره لږ جومات ته به ځو، 3 روزې به لګو، خپلې زنانه بوځئ چې 3 ورځې ولګوئ. والله که دې کور کې دا زنانه ټیکېږي، دا به راته هم دقه تا ویلي ما ویلو باجې وایي. نو د دې دپاره دا د خپلې زنانه هم بوځو، مستوراتو جماعت کور ته راولو. اکثر مو خلکو ته ووایو 3 روزې له ښځې بوځئ، نو څه وایي؟ وایي د ښځو تبلیغ پکې چا راوستی. نو موږ تاسو ته وایو چې دا سکول کالج یونیورسټي د ښځو پکې چا راوستی، دا پکې چا راوستی. دا مري او کاغان او کالام او بحرین او دا ښځې بوتلل، دا پکې چا راوستی. د ښځې دپاره خو تر مرګه پورې کور نه وتلو اجازت نشته، لیور سره د ملاوېدو اجازت نشته. نن د کاټن او د لیلن په نوم باندې موږ تباه غرق واچولی شو. نن لوپټې څادرې دومره باریکې شوې. نن زمونږ او ستاسو زنانه ته موږ دا نشو ویلی چې دا کپړه داسې ده، دا غاړه دې کولاو ده، دا تک دا لږ کمیس دې لږ غټ کا، کپړې غټې اچوه. چا ویلي دي؟ پرده فرض ده. الله به رانه تپوس کوي، قو انفسکم واهلیکم ناره، ځان هم د جهنم د اور نه بچ کړئ، خپل بچي او ښځې هم بچ کړئ. یاد ساتئ نن زمونږ او ستاسو لوڼه، زما لور هم سکول ته ځي. داسې نه وایم چې داسې مونږ فرشتې یو، خو زه تاسو ته وایم زما لور به ما ګریوان نه رانیسي. بابا زه به په لاره تلم، پردو سړو باندې به مې نظر غورځېدو، تا ماله د خدای رسول ور ولې دی ښولی، مونږ به څه جواب وایو؟ د ټولو نه زه پیله خپله خبره کوم، بیا تاسو ټول په دې ګریوان کې سوچ وکړئ. نو بای مونږ نه ګاډی ډېر خطا دی. نن زمونږ او ستاسو بچی په دننه کمره کې په کمبل کې محفوظ نه دي، په وټساپ او تصویران وباسي او خلکو ته لیدو را لیکو. فیسبوک مونږ دین وګڼلو، لایک کوي او شیر کوي، ویډیوګانې دین دی. دا دین نه دی، دا سادین دی. که دا دین وی نو اوس بیا راته ابو جهل او فرعون خولی وی په دې اسمان کې چې دی حل دی وګورئ. نو بای خدای ته وګورئ، دې څیزونو نه وځئ، د خپلو مشرانو په طرز به راځو به که نه انشاءالله. پوه شئ؟ الله دې مال او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. وشو که نه؟ دعا وکړئ. امین. الحمدلله. یا الله دواړه جانه لري ښایسته کړي او ډېر ډېره کړي. څومره زموږ مشران کشران رشتهدار احباب همسایګان څونه پراته دي په دې ټوله هدیره کې تر هغه رنګ روډه پورې الله ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي. که د چا څه کمزوري وي، کوتاهي وي، یا الله د څه عمل د وجې نه تکلیف کې وي، یا الله موږ ګناهګار ټول درخواست کوو، زاري منت کوو، موږ سره هېڅ نیک عمل نشته، خو بس ستا بندګان یو، ستا د محبوب امتیانو درخواست کوو یا الله ټولو نه عذاب قبر همیشه دپاره لرې کړي، او چې کوم باندې په راحت کې دي الله درجې بلندې کړي، برکات ورته نصیب کړي. موږ د نیا دې سره راغلو دعا وکړئ یا الله هر منزل پې آسان کړي، د زنکدن کم تریخوالی هغه د حلق نه لرې کړي، په قبر کې خودو سره د جنت طعامونه ورته نصیب کړي. یا الله ټول برکات ورته نصیب کړي، د ملایکو څه کوم فرشتې سوال او جواب کړي ټول پې آسان کړي. یا الله مونږ ډور کمزور یو، مونږ ټول د هدایت د دولت نه مالامال کې، د تقوی د دولت سره سرفراز کې، کامله توبه مونږ ټولو ته نصیب کړي. ربنا تقبل منا.